السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. مفتي سردار علي صاحب شهید جنازه عزتمنو ته وزیر آباد په ډاګونو جنازګاه کې عزتمنو نن 2 بجې به ادا کیږي. ټولو ته عزتمنو دا خواسته چې په دغه جنازه کې شرکت وکړئ. عزتمنو په نوښار کې تاسو ته یاد وي چې مفتي سردار علي صاحب سره د تعارف محتاج نه دی. هر سړی ورسره د زړه نه مینه ساتي او هر سړی ورسره یعنې د زړه نه مینه ساتي او هر سړی عزتمنو خوښوي. تاسو ته یاد وي چې بېګا شپې دا د کوواټ نه ناوخته راتللو دا د ګاډي په اسکیډنټ کې یعنې وفات شولو. خو مینوال تر اوسه پورې ډېرو مینوالو همدغه غوښتنه کوله چې د ده جنازه یعنې څه ټیم ده چې موږ بیا د هغه کورنۍ سره میلاو شو، د هغه خپل خپلوانو سره میلاو شو. نو مینوال هغوی موږ ته بېقاعده وویل چې تاسو باید چې د جنازې اعلان وکړئ. مینوال موږ بیا چا چې خپلو مینوال سره دغه د جنازې اعلان شریک کړو. مینوال تاسو ته یاد وي چې په نوښار کې وزیر آباد کې او د ډاګونو په ادیره کې عزتمنو نن 2 بجې به د مفتي سردار علي صاحب شهید په جنازه وي. دا یې ټولو ته دا خواسته چې تاسو په دې جنازه کې شرکت وکړئ د الله د رضا لپاره. مینوال موږ ټول حقیقت راټول کړو چې دا اخر څنګه شهید شوی دی. مینوال داسې چې په ګاډي کې 4 کسانو ته 4 عزتمنو شهیدان شوي دي. هغوی عزتمنو دا خو ځای په ځای باندې شهید شوی او هغه کم کسان چې عزتمنو شهیدان شوي هغوی پیران زخمیانو ډېر په بد حالاتو هغوی وروسته ساګانې ورکړلې او وفات شول. په مینواله موږ نور حقیقت ته راټول کړی دی. د هغوی کورنۍ سره بېقاعده زموږ خبرې وشوې. هغوی ویل چې صبر وکړه، د جنازې نه بعد به بیا تاسو سره موږ ټول حقیقت مخې ته ږدو. خو مینوالو پیران د جنازې اعلان هم درته وکړو او کوشش وکړئ په دغه جنازې ته ځان ورسوئ او ځان او شرکت پکې وکړئ. زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني وښایئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.